السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په سویډن کې د قرآن مجید بې حرمتي شوې وه. په هغې باندې ټول ملکونه راپاڅېدلي وو او په هغې باندې احتجاجونه کېدل او ډېر زیاتې هلې ځلې مونږ خپله په یو احتجاج کې زه هم شریک شوی وم چې مونږ د سویډن خلاف نارهبازي هم کړې ده او بیا یې هم خلاف وو چې کم کس قرآن مجید سېځلی دی چې هغه د قانون په دغه کې چې دی نو په دایره کې د هغه له سزا ورکړي شي، بلکې ټولو د پانسې سر تن سے جدا کم د پانسې دغه د مطالبه د هغه ټولې دنیا کړې ده. خو زه خفه دلته کې شم چې یاره چې د سویډن خلک خو کافر دي، یو کافر که بې حرمتي کوي نو ټول مسلمانان راپاسې، خو که په دې پاکستان کې په هغه ورځو کې په 400 کې هم چې دی نو د قرآن مجید بې حرمتي شوې ده، نو یو بړوا یو بې غیرته نه دی راپاڅېدلی چې پسې ورغلی وي چې د 400 چوک یې بند کړی وي چې دې پولیس ته یې ویلي وي چې یاره دا هم ستاسو دپاره ده، خو مونږ خو سویډن پسې چغې وه، خو دا دلته کې څه پوزیشن دی. د هغې سلسلې نه بعد چې دی نو نن په دغه کې لورالۍ کې چې دی نو هم سبزي منډۍ کې نن قرآن مجید بې حرمتي شوې ده، سوځېدلې دي. نو راځئ تاسو را سره په خپله باندې دا ویډیو کلیپ وګورئ او ټول مسلمانانو سره دا ویډیو هم شیر کړئ او بلکې د دې خلاف چې دی نو آواز اوچت کړئ، ولې چې تر کومې پورې به زموږ د مقدس کتاب بې حرمتي کېږي. نو اول راشئ دا ویډیو کلیپ وګورئ. په لورالۍ کې هم دغسې کار شوی دی. سګر په چوک باندې روډ بند واقع شوی د سبزي منډۍ کې مسجد شریف چا شرپسند عناصر سزلی دي، قرآن شریف باندې سزلی دي، احتجاج دی. ټوټل ښار به بندي په باچا خان چوک باندې به احتجاج ته راغوچړي وي تر څو پورې چې د دې قرآن شریفانو دا ظالم نیول سوی نو دې ته سزا نه ورکول سوې. موږ به ورځو ما په خپله دا ذاتي مشوره ده چې موږ نن د بوري ښار بند کړو، دکانداران نن خپل دکانونه بند کړي. د بوري ښار باندې مسله نه حل کېږي، مسله په ترانسپورټ مین روډ ویډیو به هم در سره کتلي وي، پکې قرآن مجید به هم تاسو لیدلی وي چې سوځېدلی دی. ډېر د افسوس مقام دی لورالۍ سبزي منډۍ کې چې د قرآن مجید کومه بې حرمتي شوې ده، د دې چې څومره مذمت وکړو کم دی، خو بلکې مذمت په مونږ او تاسو کوو. مرمت د حکومت کار دی، د حکومت وخت نه مطالبه کول غواړو چې یاره د دې قرآن کریم چې چا بې حرمتي کړې ده، چا سېځلې دی، زر تر زره دی چې دی دا د قانون په دایره کې دی چې دی نو دغو نه بالکل دا د پانسې حقدار دی رور، او که نه وي او چاته معلوم شو نو بالکل د قرآن مجید بې حرمتي چې کوي وروره سزا یې د سر تن نه جدا ده. نو ډېر زیات د افسوس مقام دی. قسم مې دی په خدای وي مونږ له نه دي پکار چې مونږ د نورو ملکونو د کافرو خوښ یم کافر دي، نو هغه کوم قرآن سیزي کار ته کوي، نو د هغې دپاره مونږ پاکستانی ټیزن مخلوق او خاص کر مونږ پښتانه بې غیرته راپاسو او دا پښتانه دا دی وګوره، دا بل څوک نه. په 400 کې هم او دغه د لورالۍ کې هم دغه پښتنو په پښتونخوا کې چې دی نو دغه د قرآن مجید سېځلي کېږي، یو پښتون نشي راوتی، یو پښتون کې میمان نشته دی. خو که د باډر نه اغاړه په سویډن کې یا په فرانس کې چا ګستاخي وکړله او یا چا قرآن مجید وسوځو، نو مونږ د دې ځای نه چغې سورې ډېرې په نرۍ سره او په بهادرۍ سره وښلی شو، خو که دلته کې چې وکړل نو د هغې خپل قرآن دی خیر دی.